الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب الانصات للعلماء باب دے پا بیان دے چپکے دلو دا عالمانو دا پارا للعلماء کی بلام دا علت دا پارا شی تعلیل دا پارا باب د بیان د چپ کېدلو د وجه د عالمانو د وجه نه به چپ شي چې هغوی خبرې کوي ځکه دا د پیغمبر وارثان دي او د پیغمبر باره کې خدای فرمایي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي پیغمبر په آواز خپل آواز مه اوچتوئ نو دا حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعدم باقی دی معنا دا چې په پیغمبرانو په وارثانو عالمانو خپل آواز مه اوچتوئ چې هغوی خبرې کوي تاسو خاموشه شئ دعوه د باب ادب دی د متعلمینو شاګردانو له پکار دي چې استاد له خاموشه شي مناسبت مخکې باب سره مخکې باب کې باب حفظ العلم د علم زده کول علم کله زده کېږي چې سړی پې ښه پوه شي کله پې پوهېږي چې دی استاذ ته متوجه خبره واهمري او چپم شي نو دې کې انصات للعلما ذکر دی چې د حفظ العلم سبب دی یو انصات دی یو استماع ده انصات چپ کېدو ته وایي دا پکې کم کوي موسم خو ډېر ښایسته دی پکې کم کوي ټول بند کوي ضرورت ورته نشته هلکه تاسو پې پوه شئ استماع غوږ ایښودو ته وایي او انصات چپ کېدلو ته وایي نو استماع د سمع کیفیت شه د قوت سامعی او انصات د قوت ناطقی کیفیت شه انصات معنی قوت ناطقه د کنټرول کا او استماع دا معنی قوت سامعه د متوجه کا ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب والقى السمع وهو شهید قرآن کې نصیحت د چا د پاره چا د پاره ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب چې چا زړه ځان سره راوړي او القى السمع یې غوږی خی دا استماع شو او شهید او د حاضر باش ادانه چې غوږی خی کله یو سره خبر یو کله به حاضر باش دا معنا همتن گوش ټول بدن غوږی ارسته متوجی او دا سفیانی ابن عیینه او سفیانی ثوری او فضیل ابن عیاض دې ټول نه روایت چې العلم الاستماع ثم الانصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر علم په پنځو خبرو زده کېږي یو دا چې غوږ بګ دی دویم دا چې استاد خبرې کوي خاموشي به کې دریم دا چې استاد پاسي نو بیا به یادې چې سی ویلي څلورم دا چې عمل به کې ځکه عمل سره حفظ مضبوطیږي او پنځم دا چې النشر بیا به خلکو ته خورې نو بیا به علم په دې پنځو خبرو زده کېږي دا پنځه کاره چې نو علم به زده شي یا خدا معنا ده چې انصات عالم د خبرو په دوران کې به چپ کېني یا دا مطلب ده چې خلق چپ کول د عالم د خبرو په وخت کې خلق چپ کول خدای مو به غوږ ونیسئ خبره کېږي وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع جریر وی ما ته نبی علیہ السلام حجت الوداع کی ویلی استنصت الناس خلق چپ کا ما ورته خلق چپ کړ خلکو ته مې غوږ ونیسئ په دې حدیث یو اعتراض دی چې دا له ټکه بې ځایه دی قال له
دا مرسل دی، دا حدیث مرسل دی. جریر د بل صحابي نه اورېدلی دی، په خپل نه دی اورېدلی، ځکه جریر د ربیع علیه السلام د وفات نه 40 ورځې مخکې راغلی او مسلمان شوی او یا دین هم کم و بیش زیات و کم، نو حجت الوداع کې نو شریک شوی. قال له دا له ټکی وای صحیح نه دی، لیکن ابن حجر او عام شارحین او عام محدثین وینا جریر د هجرت په 10 کال رمضان شریف کې مسلمان شوی او د رمضان نه خو دوه میاشتې وروسته بیا حجت الوداع واقع شوی نو حجت الوداع کې شریک شوی. قال له صحیح دی، دا مرسل د صحابي نه دی بلکې دا متصل دی، مرفوع دی. فقال لا ترجعوا بعد، نبی علیہ السلام فرمایل لا ترجعوا بعدی کفارا، تاسو مو واپس کېږئ زمانه وروسته کافران. څنګه؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، چې وਹੀ بعض ستاسې سټونه د بعضو زمانه وروسته کافران مه جوړېږئ چې بعضې د بعضو سټونه وهئ وجنئ. هلکه یضرب بعضکم، دا یضربو مجزوم دی او که مرفوع دی. که مرفوع شي نو صفت بشي د کفاران دپاره. تاسو مه ګرځئ زمانه بعد داسې کافران یضرب بعضکم رقاب بعض، او یا حال دی د هغه ضمیر نه چې لا ترجعو کې دی. تاسو مه ګرځئ زمانه بعد کافران په داسې حال کې چې وਹੀ بعض ستاسو رقاب بعضن. هلکه تاسو پرې پوه شئ. او که مجزوم شي نو دا به جزا د شرط محذوفه شي. ان رجعتم یضرب بعضکم رقاب بعض، که تاسو وګرځئ د زمانه بعد کافران نو وਹੀ به بعض ستاسو سټونه د بعضې نو. هلکه تاسو په خبره پوه شئ که پرې پوه نه. دلته اوس یو اعتراض دی چې دا حدیث خود دلیل شه د خوارج او د معتزلو. هغوی وایي مرتکب د کبیرې خارج عن الایمان دی او معتزله وایي داخل په الکفر نه دی او خوارج وایي داخل په الکفر دی. دا خو د خوارج دلیل شي چې خارج عن الایمان او داخل په الکفر شو، ځکه یضرب ضرب د رقاب بعضکم بعضا دا خو ګناه کبیره ده که نه، په دې ورته وایي مه کافران کېږئ. تاسو په خبره پوه شئ که پرې پوه نه شئ. نو جواب دا دی چې مستحیل ته دا وایي لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، چې بعض ستاسو د بعضو غصه سټونه وهي او دا حلال ګڼي. دا تعویل په هر ځای کې خلک کوي، هلکه چې ګناه دپاره د کفر لفظ راغلی. دویم معنا دا ده چې د کفار نه کفر شرعي نه دی مراد، بلکې هغه کفر مراد دی چې کوم په مقابله د نعمت کې دی، کفران نعمت. زمانه وروسته تاسو ناشکره کېږئ ما یضرب بعضکم رقاب بعض. هلکه تاسو پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ. فرض کړئ زه جلال آباد ته تللی وم، هلته یو جومات کې مې د ماسپښین لمونځ وکړ، ناوخته و جمع شوی، هغې کې طالبانو درس یې کوو، تکرار یې کوو، مشکات دویم جلدو مشکات تکرار یې کوو. دا حدیث یې ویلی که نه چې یو ورته ویلی لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. نو هلته مشکات کې لاندې ورته لیکلي دي لا ترجعوا بعدی کفارا مانند کفار. پوه شئ؟ دریم جواب دا دی چې تاسو د کافرانو په شان مه کېږئ یضرب بعضکم رقاب بعض، یعنی دا خو دغه نه دی، کفر نه دی، خو د کفر عمل دی، د کافرانو په شان مه جوړېږئ. ما مونځ وکړو، ما ورته وویلې هغه طالب له دا کوم کتاب دی؟ ما ته وایي ته یې نه پېژنې. پوه شئ؟ ما خدای په سر کړی وایي ته یې نه پېژنې. مالنه ته خو یې ووایه وایي دې ته مشکات وایي، دې کې حدیث دی. ښه ملزل سعید عمل ته ووایه دا ځای تا څنګه وویلې؟ مل دا ځای ته ووایه دا تا څنګه وویلې؟ وایي دا ما داسې چې مانن مل د دې څه مطلب؟ بیا ما ورته په دې اعتراض واردېږي چې دا د خوارجو دلیل دی. او موږ ورته جواب کوو، ډېر جوابونه دي، خو یو جواب دا دی چې لا ترجعوا کفارا، دا معنا ده چې د کافرانو په شان مه کېږئ، ځکه مرتکب د کبیرې کافر کېږي نه. تاسې پرې پوه شئ، بیا ډېر تعجب وکړه.
نو دریم جواب دار چې لا ترجعوا بعدی کفارا، تاسو زمانه وروسته د کافرانو په شان مه جوړېږئ. یضرب بعضکم رقاب بعضن، ځکه دا عمل خو کفر نه دی، خو د کفر د کافرو په شان عمل خو دی که نه. د مناسبت د حدیث د باب سره په دې کې دی چې جریر وایي ما ته نبي علیه السلام ویل خلک راته خاموشه که. باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس عالم فیکل العلم الی الله تعالی. باب د په بیان د دې کې چې مستحب د عالم د پاره ښه خبره ده چې دنه تپوس وشي چې په دې خلکو کې څوک ډېر عالم دی، نو دی د علم خدای ته وسپاري چې الله اعلم، الله ښه پوهېږي. دا دې نه وایي چې ټولو کې زه ښه عالم یم، ما ته هېڅ حکم نه رارسي. زمونږ یو ډېر مشهور عالم و په هغه وخت کې خوارزاده مولوي صاحب یې ورته ویلې د افغانستان و. خوارزاده خورهي ته وایي په پارسی کې. هلکه تاسو به ولیدی پلانکې زمونږ خوارزاده دی یا هم خورهین دی، سپین ږیری و. نو سپین ږیری عالم و او په یوه سترګه معذور و. نو موږ د سپین جومات نه شاته یو ځای دی اچینې ورته وایي، او د دې کې یو پیر و هغې له تلو، هغه ویلې هغې له ځو طالبان ټیمه. نو موږ ورسره لاړو. نو موږ یې په دې وخت کې د ده د یو ماما سره سبق ویلی، ډېر ښه مولا و، ډېر زبردست عالم و سپین ږیری. متول م ورسره ویلی، متول یې ډېر مشهور و. هغه به ویلی که امام شافعي صاحب ژوندی وی نو ستاسو په شان طالب به وی، چېرته جومات کې به دیره وی ما نه به متول ویلی. وی گر زنده می بود سر ما دیره می بود، که ژوندی وی په دیره به وی دلته وظیفې به راغونډولې په شاګردانو او ما سره به متول ویلی. د هغه خپل یو تفردات و، خو متول یې ډېر ښه ویلی. نو ما ته تپوس وکړم دا ماماګانې دوه و که نه دواړه سپین ږیري احمد، دا دواړه یو بل سره ډېر وړاندې او جګړې، دا څه وجه ده؟ هغه د هېڅ هم نشته دی. خو یو وایي چې زه ښه مولا یم او دا بل وایي چې زه ښه مولا یم، په دې جګړه ده. نو ما ورته چې حقیقت کم یو دی، چې رښتیا کم یو ښه مولا دی. وایي رښتیا دا ده چې ما ته دواړه نه رارسي. چې رښتیا ته ویم ما ته دواړه نه رارسي. نو عالم ته مستحب دی چې کله ته تپوس چې ای الناس عالم، دی به علم خدای ته سپاري چې الله عالم، الله ښه پوهېږي چې زیات عالم څوک دی. دې باب کې دعوه د باب بیان د ادب د عالم ذکر کوي. دې کې چې کوم د معلمینو آداب ذکر کوي، نو یو ادب دا دی چې معلم به تواضع کوي، عاجزي به کوي، ځان به د خلکو نه اوچت نه ګڼي. مناسبت مخکې باب سره، مخکې باب کې ادب د متعلمین او چې عالم خبرې کوي نو دی به خاموشي کوي، او دی کې ادب د معلم دی چې د معلم نه څوک تپوس وکړي چې غټ عالم څوک دی، نو دی به ورته وایي چې خدای پوهېږي، ځان به ورته نه ښیي، تواضع به کوي. دې کې د موسی علیه السلام قصه ذکر کوي، مخکې تېره شوې بابو ما جاء فی ذهاب موسی فی البحر الی الخضر، خو دلته تفصیل دی پکې، نو تاسو ورته متوجه شئ. وی قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوفل بكالي يزعم ان موسى ليس موسى بني اسرائيل. دوا په دې حدیث د خضر کې چې کم ذکر کېږي دوه مناظرې ذکر شي، که ستاسو خیال یوه مخکې د حر ابن قیس ذکر شوی و د ابن عباس سره. د حر ابن قیس او د ابن عباس سره اختلاف په کومه خبره کې کړی و چې موسی علیه السلام کوم خضر له تللی و هغه خضر څوک و؟ هلکه تاسو پرې پوه شئ، هغه اختلاف په څه کې و؟ په خضر کې و. او دا دویم اختلاف د نوف بیکالي دی د سعید ابن جبیر سره، دا په څه کې دی؟ دا په موسی کې دی، په صاحب موسی کې نه، چې دا خضر علیه السلام ته د حصول علم د پاره تللی او دا څوک و؟ دا موسی د بني اسرائیل او که بل موسی و، موسی ابن میشا ابن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام.
که دغه و مقصد دا دی د نو مقصد دا چې دا موسی د بني اسرائیلو نو ځکه خو ډېر اولو العزم او غټ شخصیت تو څنګه خضر لته او د هغه نه سبق ویلی علم یې زده کوو نو پرایه دا وه او د سعید ابن جبیر رایه دا وه چې دا موسی مشهور موسی د بني اسرائیلو نو ګورئ نوف ابن فضاله الحمیری البکالی دا خلق بکالی وی دا غلطه دا مشدد نه ده په کسره د با سره په تخفیف د کا سره بکالی دا د کعب الاحبار د ښځې زوی و پرکټی و او د ثوبان نه روایت کوي او د عبدالله ابن عمرو ابن العاص نه او د علي رضی الله عنه د ابو ایوب انصاري او د کعب احبار او د ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړو کتاب الثقات کې چې د ثقه دی د نوی او د سل هجری په درمیان کې شهید شوی دی نو سعید ابن جبیر وای ما ابن عباس ته چې ان نوفن البکالیه نو په بکالی یزعم گمان کوي ان موسی لیس موسی بنی اسرائیل چې موسی په سورته کهف کې ذکر دی دا موسی د بنی اسرائیل نه دی انما هو موسی آخر دا بل موسی دے موسی ابن میشا ابن یوسف دے دی یوسف علیہ السلام نوسے دے دا دے موسی دا بنی اسرائیل نا دیر مخ کے تیر شوے دی خو دیر روستاو فقال ابن عباس فرمال کذبا عدو اللہ دا خدای دشمن دروغ ویلی دی نو پخی نو خو دیر بزرگو تابعیو دا خدای دشمن خو نو عالم چې کوم خبره خلاف واقع ووري تبعید عالم غوسکی دا زجر او تغلیظ د پاره وای چې څنګه غلطه خبره کوي امت یو خبره کوي او د بل سوي چې دا موسی د بنی اسرائیل نو زجر او تغلیظ د وجه نه ویل دا څنګه د جادو والله د خدای دشمن دی خدای دشمن خو کافری بیا وای حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وی مونږ ته حدیث بیان کړی ابي بن كعب د نبی علیہ السلام نه قال قام موسى النبي خطيبا في بني اسرائيل موسی پیغمبر د پاسه د پداسه حال کې چې خطبه ویلي بني اسرائیل ته پس ویل د دنه تاسو شو ايو الناس عالم په دې خلکو کې کم سړی ډېر عالم دی فقال انا اعلم د ویل ز ډېر عالم یم او دا خبره خود واقع خلاف نه و بلکې حقیقت و ځکه پیغمبر او پیغمبر نه زیات عالم خو په زمانه کې بل څوک نه کړه فاتب الله عز وجل علی عتاب راولېږه الله تعالی پدا عتاب ستوي هغه ناګواره ته چې د سړي چهره متغیره کی خو دلته دغه معنا نه ده مراد ورځکه خدای خود ته باندې خو تغییر نه راځي کا دلته ناګواری راولېږل الله تعالی پدا عتاب الکه ناراضاتوب خدای راولېږه د په دې خبرې ولی اذ لم يرد العلم الی چې د علم رد نه ک الله ته چې الله پويږي په دې خبره پاو الله الی خدای د توحی وکا چې عبدم من عبادی زما یو بندر زما په بندګانو کې بمجمع البحرین په مجمع البحرین کې ده هو اعلم من کا غتا نه زیات عالم دی مجمع البحرین چې دو دریابونه یو ځای شوي دي رقم دو دریابونه مراد بعضی وای د بحر پارس او د بحیره روم ملتقات دواړه چې کوم ځای کې یو ځای شوي دقته مراد دا کوم ځای کې ده بعضی وای دا په بر اعظم د افریقا کې دی راځي بعضی وای دا غزه ده چې بحر اردن او بحر قلزم پکې یو ځای شوی دي قال یا رب مثال تو یہ زما ربا وکيف به او څنګه به ز پاک کیف نرست مبتدا حذف ده وکيف السبيل الی څنګه به زما لار دتا به په معنا ده الیه فقیل له د تویل شو موسی علیہ السلام ته احمل حوتن فی مکتلن ځان سره واخله یو کپ په زنبیل کې مکتل زنبیل ته وایي مکتل تو شدان ته وایي چې څو سامان پکې سړی وړی شي شاته بیگ چې خلکو تړلی دی ته مکتل وایي سامان پکې اچي
کب در سره واله پوخې کا کم ځای کې چې کب را ژوندی شه دغه ځای کې به فاذا فقدته فهو سم چې کله دې کب ورک که فهو نو دا سړی به سم مقه ځای کې فانطلقا لاړه روان شو وانطلقا معه بفتاه او ځان سره روان که نوجوان خادم یوشع ابن نون شاگرد و شاگرد هم ځان سره بوت وحملا حوتا فی مکتلن ادوار ځان سره روان که کبم فی مکتلن په زامبیل کې حتی کان عند الصخرته تر دې چې دوی ورسېدل عند الصخرته ګټې ته ګټه وه غټه سوره وزعا رؤوسهما پناما دوی سرونه کېښود او اوده شو دواړه نه اوده موسی علیه السلام اوده و دا شاګرد یې هسې پروت و ویښ و ځکه چې د کب عجایبات یې ولیدل که نه چې اوده خو بیا د کب عجایبات نشي لیدل فانسل الحوت من المکتل ووتلو نرمۍ سره کب د زامبیل نه فاتخذ سبیله فی البحر سربا ویني ولا لاره په دریاب کې سورنګ دریاب کې سوری جوړ که سوری خدای پې روان دریاب خو څه حصه د بل حصې سره یو ځای کېږي خو نه حصه نه یو ځای کېږي عجیبه کار یې ولي بعضې وایي چې د دې ګټ خوا کې نهر الحیات یا ماء الحیات د هغې نه څاڅکی پې راوغورځېده وکان لموسی وفتاه عجبا او دا قصه شوه د موسی علیه السلام او د خادم د پاره تعجب واله بیا چې موسی علیه السلام راویښ شو نو دې شاګرد ویلې چې دی راویښ شي زه به ورته قصه بیان کړم ایسته یې راتې شوه وایي ځو مخکې ځو وایي ځه ویل شوي چې کوم ځای کې هم کب ورک عقل ته به سړی ګیروي خو نه د کب خبره تېره شوه فانطلقا روان شو بقیته لیلتهما باقي شپه د دوی و یومهما ورځ د دوی فلما اصبح کله چې سبق د عبارت کې تقدیم او تاخیر دی فانطلقا بقیه یومهما و لیلتهما داسې دی کله باقي ورځ هم په مزل تېره کړه او باقي شپه هم تېره کړه فلما اصبح ځکه اصبح خو د چا نه وروسته راځي د لیل نه وروسته راځي که د نهار نه نو لیل وروسته که نهار مخکې قال موسی لفتاه موسی علیه السلام ځوان ته وویلې دی خادم ته فتا ځوان ته وایي قوي ته فتوې ته فتوه ځکه وایي چې هم په دلایلو قوي شوي نو دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې چېرته خادم ځان سره بوځي یا ملګری ځوان به بوځي ځوان ملګری چې خدمت کولی شي بوډا یا پوخ سړی به نه اوس بوځي چې واسکټ کېږي هغه به سنبھالې او که ځان به سنبھالې صحیح ده نو دی موسی علیہ السلام ورته ویلې دی شاګرد ته آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا راوړه مونږ ته صبرانه زمونږه مونږه مخامخ شو په دې سفر کې نصبه ستړیا سره ستړیا راته ورسېده ستړي شو هغه ځای پورې ګټې پورې چې څومره مزل کړی و نه و ستړی شوی خو چې د مقصود نه خلاف روان دی نو ستړی ستړی کېږي که ولم یجد موسی مسا من النصب او نو محسوس کړی موسی علیه السلام مسن هیڅ حصه من النصب د ستړیا حتی جاوز المکان الذي امر به تر دې چې تیر شه د هغه ځای نه چې امر شوی و دته یعنی امر ورته شوی و چې کله کب ورک شه نو دغه ځای دی دې ځای نه چې تیر شه نو ستړیا پرې راغله دې ځای پورې ستړیا نه وه ځکه مقصود و فقال له فتاه دې ځوان له دې خادم له اوس ور یاده شوه د کب خبره نو ورته وایي ارایت خبر را کوي زوینا الی الصخره چې کله موږ پناه وړې وه دې ګټې له فإني نسیت الحوت ما نه خو کب هېر شه کب خو داسې چل وکړو داسې قصه وه قال موسی علیه السلام ته ذلک ما کنا نبغي دقه مقه ځای دی چې کومه موږ لټو فارتد علی آثارهما قصصا را واپس شو په قدمونو خپلو قصصا په داسې حال کې چې تلاش یې کوو فلما انتهى یار کله چې راورسېده الی الصخرة دې ګټې ته اذا رجل مسجم بثوبن پس یو سړی و چې ځان یې رانغښتی و په کپړه کې او قال یا ابی ابن کعب داسې تسجى بثوبی ځان یې رانغښتی و بثوبی په خپله کپړه کې فسلم موسی علیه السلام ورته په سلام واچوه السلام علیکم
فقال الخضر خضر ورته وانا بارضك السلام. انا دلته په معنا د من اين بارضك السلام، د کم ځای نه ته په دې ځمکه کې سلام اچي. یعنی دې ځای کې خو سلام عجیبه دی، تعجب دی، دا خو د سلام ځای ځکه آبادي نه وکړ، دا خو د سلام ځای نه دی، دا ته څوک. فقال موسی علیه السلام ته انا موسی، زه موسی یم. فقال هغه ورته موسی به د بني اسرائیل وې؟ قال نعم. ورته او زه موسی د بني اسرائیل وې. هلکه تاسو په خبره پوه شئ، دې معلومه شوه چې پیغمبرانو ته علم غیب نه وي، دی ونه پېژانده چې دا څوک. قال موسی علیه السلام ورسره خبرې اترې وکړې، د خبرو اترو نه وروسته ورته وایي هل اتبعک علی ان تعلمني مما علمت رشدا، آیا زه ستا پسې شاته تللی شم په دې چې ته ماته وښایې د بعضې هغه چې تا ته ښودل شوي رشته د هدایت خبرې، آداب د شاګرد ښیي. هل اتبعک، آیا زه دلته اوسېدی شم، زه دلته راتلی شم، تا پسې تللی شم، حل سره ذکر که. هلکه یقیني ونه ویل ځکه ځان له پکې نسبت راځي. او اتبعک، تا پسې به شاته ځمه، تا نه به مخکې کېږم. نه الا په دې شرط ان تعلمني، دې کې بل ادب د طالب ته اشاره ده. اوسېدل به مې په دې شرط چې څه را زده کې، هسې چټي په زور وختله تېروم. مدرسه خو مقصود نه وي که نه، نه استاز مقصودي، نه طالبان مقصودي. بعضې قمقل طالبان مدرسه پرېږدي، دلته راشي زه دې تپوس کوم چې هغې مدرسې نه ولې لاړې؟ ولا زمونږ یو ملګری و هغه لاړه نو زم را الله راغلم. اتې قمقله ملګری څه کې بل سبق ستا ملګری دی. نو علی ان تعلمني، په دې شرط چې ته ماته وښایي مما علمت رشدا، بعضې هغه چې تا ته ښودل شوی د رشد او د هدایت. استاز دا به دا نه وایي چې ستا سجدې ټول ماته وښایه، مما علمت، من پکې د تبیز دی، ځکه ټولې خو شاګرد نشي برداشت کولی که. قال انك لن تستطيع معي صبرا، خضر علیہ السلام ورته وایي انک لن تستطیع، ته هرګز طاقت لرې معي موږ سره صبره، د کلکوالي او د پاتې کېدو. یا موسی ولې انی علی علم من علم الله، زه په داسې یو علم د خدای د علم نه، علمني چې خدای ما ته راکړی، لا تعلمو چې په هغې ته نه پوهېږي، انته ته وانت علی علم، ته په داسې علم علمکم الله چې خدای تاسو ته درښودلی، لا اعلمو په هغې زه نه پوهېږم. موسی علیه السلام په تشریعیاتو عالم او د تکوینیاتو عالم، د تکوینیاتو د دنیا کې څه کېږي د دې علم خدای ورکړی. دی د امور تکوینیه و عالم، هغه د امور تشریعیه و عالم. نو زما ستا جوړه به رانشي. قال ستجدني ان شاء الله صابرا، موسی علیه السلام ته زر ده چې ته به بیا ما به بیا مومې که د خدای خوښه وه صابر. داسې ورته زه به صبر کوم او زه ډېر کلک یم، نه که د خدای رضا و ما به صابر پیدا کړي. ولا اعصي لک امره، زه به نافرماني نه کومه د ستا امره د یوې خبرې وم. بس وایي ټیک ده راځه د خیره. فانطلقا، دواړه روان شو، یمشیانې تلل علی ساحل البحر، په غاړه د دریاب. هلکه دا پتام ځوان هم ورسره و خادم، خو دلته تثنیه الفاظ استعمال کړي دي ځکه چې مقصود دوی و که نه، خو تابع و. او بعضې وایي چې نه پتای د دې ځای نه رخصت کړه چې زما او دی سره ملګري کېږو ته ځه. لیس لهما سفینتن، دوی سره کشتی نه وه. فمرت بهما سفینتن، کشتی په دوی تېرېده. فکلموهم ان یحملوها، دوی د هغوی سره خبره وکړه چې دوی بار کړي. فاورپل خضرو، خضر وپېژندل شه، هغوی خضر وپېژنده. فحملوها بغیر نولن، خضر علیه السلام یې بار که ویوړه بغیر نولن، معنا بغیر اجرین، بغیر د مزدورۍ نه، کرایي تې وانخېسته، نول کرایي ته. دوی د دریاب کې په کشتۍ کې دي. فجاء عصفور فوقع علی حرف السفینه، چرچن راله کېناسته په یو طرف د کشتۍ. فنقره نقرتن، یو ټونګه یې وکړه، یو ټونګه، او نقرتین یا دوه ټونګې په البحر دریاب کې. فقال الخضر، خضر ورته یا موسی ما نقص علمي و علمک من علم الله، نه کمی زما علم او ستا علم د خدای د علم نه، الا کنقرة هذا العصفور په البحر، مگر ټونګه د دې چرچنې په دې دریاب کې. هلکه پې پوه نه شئ، دا ټونګه چې چرچنې د دې دریاب نه راوچه اوبه یې کمې کړې،
اوبه خو په کمې نه چې دریاب مخ شان روان دی. نو ما تا ته چې څومره علم مې د خدای د علم په مقابله کې زما ستا علم د خدای په علم کې څه کمی نه راولي لکه دریاب. دا خو یاسې تمثیل وکړه موسی علیه السلام ته ور یاد کړه چې تا څنګه انا اعلمو ویلي دي، الله اعلمو به دي ویلي. کنې دا خو نسبت د متناهي دی، متناهي ده. او د خدای علم خو دریاب نه دی، دریاب نه زیات دی. زمونږ د علم او د خدای د علم نسبت خو نسبت د متناهي دی، غیر متناهي ده. هلکه دا تشبیه خو صحیح نه وه. خدای د مطلب دا چې تشبیه د چای ورکړه د علم د غیر، یعنی د غیر عارف او د غیر محسوس تشبیه د محسوس سره ورکړه. دقه چلو کنې دا تشبیه خو د چا ده؟ د غیر متناهي ده، د متناهي سره. فامد الخضر الى لوح من الواح سفینه، یا قصد وکړه خضر علیه السلام یوې تختې ته د تختو کشتۍ نه په نظور راویسته، تختۍ ته لاندې ویسته او هغوی کرایي مو وانه خیسته، کشتۍ ورته ابجنه کړه. فقال موسی علیه السلام ورته وایي قوم حملونا بغیر نول، دا خو ډېر ښه خلک و موږ یې راوړو بغیر د دغه نه کرایي نه. او عمدت الی سفینتهم، او تا قصد وکړه د دې کشتۍ ته په خرقتهما، او تا د په خرقتها تا څه کړه؟ سیرې دې کړه، خرابه دې کړه. لتغرق اهلها، دې دپاره چې د دې کشتۍ والا خلک غرق شي، اوبه ورته راوخیږي. دا دې څه وکړه؟ قال الم قل انک لن تستطیع معي صبرا، خضر علیه السلام ته ما تا ته نه ویل چې ته طاقت نه لرې ما سره صبر کولو. قال موسی علیه السلام ته لا تؤاخذني بما نسیتو، ما مه نیسه په هغه څه چې ما نه هیر شوي. ولا ترهقني من، ما ته مه رارسوه من امري، زما په کار کې اوس را سختي ګزاره را سره وکړه، خیر دی اول ځل دی. قال فکانت الاولى من موسی، دا اوله خطایی د موسی علیه السلام نه نسیانن ویرا په یېره کې اوس. فانطلقا، دواړه روان شو. فاذا غلام یلعبو، په دې دریاب نه چې اوړي د یو غلام و هلک و یلعبو، لوبې کولې، مال غلمانې د نورو هلکانو سره. فاخذ الخضر براسي، خضر علیه السلام راونیو د سر نه من اعلی او د بره حصې نه، او بیا یې څه چلو کو؟ فاقتلع راسه بیدي، راوی ویسته سر په لاس باندې، سر یې پې تو کو، ځای مړ کو. نو بعضې وایي چې دیوال ته دا سر یې ته کلک ونیو، دې دیوال ته ور ضرب کو، بیا یې ته دغه کو. هلکه پې پوه شي. اوس پیغمبر خو دې ته وایي چې خلاف شرع کار وګوري، هغه برداشت نشي کولی. فقال موسی ورته ویل اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس، آیا تا خو قتل کې یو نفس پاکیزه بغیر د پاکیزه، ځکه چې نابالغ و. قال لم اقل لك، ورته وایي ما تا ته نه ویلې انک، هلته الم اقل ویلې، دلته اوس تشې سختي وکړه. الم اقل لك، ما تا ته نه ویلې انک لن تستطيع معي صبرا. قال ابن عیینه وایي وهذا اوکد دی، دا دویم اوکد دی د اول نه، ځکه اول کې لکه نه و، دې کې لکه شته کړه. فانطلق، بیا روان شو. حتی اذا اتیا اهل قریة استطعما لها، یو کلي ته لاړل، طلب د خوراک یې وکړه د اهل د هغې نه چې موږ له ډوډۍ راکړې. کلی کم و، انطاکیه وه، بعضې وایي ناصره وه، بعضې وایي رقه وه، بعضې وایي باجروان و په ارمنیه کې. بابا وایي ضیفوهما، هغوی انکار وکړه د دې نه چې د دوی میلمستیا وکړي، میلمستیا یې ونه کړه. فوجدا فیها جدارا، دی پیدا کړته یو دیوال و، یرید ان ینقض، دې دیوال اراده و چې وغورځېږي. دیوال خو اراده نه لري که نه. یرید ان ینقض معنا دا دی یقرب ان ینقض، یکاد ان ینقض، قریب و چې دیوال راوغورځي. قال الخضر بیده، دلته قال په معنا د اشاره سره، د اشارې سره. هلکه پې پوه شي. تاسو متنبي کې یو شعر ویلی دی که قالت بعینیه، محبوبې قالت بعینیه، په سترګو یې ویلې، معنا یې دا ده په اشارت بعینیه. نو خضر علیه السلام ته په لاس اشاره وکړه، فاقامه، دا دیوال یې نیغ کړه. فقال موسی ورته لو شئت لاتخذت علی اجرا، که ستا خوښه وه په دې به مزدوري اخیستې وی، موږ د خو دې ډوډۍ را نه کړه، نو موږ به ورته دا دیوال به ورته جوړ کړو، پیسې راکوي یا خوراک راته راوړئ، څومره به ښه وه. قال دغه ورته وایي هذا فراق بیني و بینک، دا جدایي ده زما او ستا په منځ کې.
هاذا کی اشاره د دریم ته دا دریم زما ستا په منځ کې جدایي شي ځکه درې خبرې پوره شي غلطي څوک کرته کېږي درې کرته بیا به سړی نه معاف کوي زه زما ستا په منځ کې جدایي شي لکه چې و چې چا یو ځل دوکه کړې نو دویم ځل به ورسره په لاره نه ځي و یو ځل ما ووهلې او دویم ځل بیا د خدای ووهلې او مولین ډېر خمقل دي بس شل ځله یو سړی شل ځله دوکه کړي شل ځله یو سړی دوکه کېدی شي لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين مؤمن خدای وي سړي نه دوه ځله نه چیچل کېږي د ښځې اسلام درې ځله کار وشو ورته وایي ځه بس زما ستا میارانه نه کړي هېڅ خلاص قال نبي صلی الله علیه وسلم نبي علیه السلام فرمایل یرحم الله موسی خدای دې په موسی رحم وکړي لو وددنا زمونږه خوښه وه لو صبره که د صبر کړی وی حتی یقص علینا من امرها چې بیان شوی په موږ باندې من امرهما د دې د خبرونه که صبر یې کړی وی نو ډېر عجایبات به ښکاره شوي وي او خدای به بیان کړي وي د څومره عجایبات بیا ورته خضر علیه السلام بیا قصه وکړه که نه چې دا کشتۍ مې څیرې کړه دا ورونه دي او مطلب دا چې څو روغ دي او څو ناروغ دي او دا روغ دا کار کوي او بادشاه چې کوم دی روغې کشتۍ غصب کوي قبضه کوي ګوري او اوس بادشاه راوته دا یې کتلې چې کومه روغه وغه به یې وړله د دوی د رزق دا شی خرابېده نو ما دا ناروغه کړه دوی مونږ سره ښه وکړو چې دا کشتۍ ورته پاتې او دا غلام مې ځکه مړ کړه چې د مور او پلار مؤمنان و دی کافر و او د دې په بدله کې به خدای ښه ورکړي بیا لور خدای ورکړه هغې نه ډېر پیغمبران پیدا شو او دا دیوال چې دی دا د یتیمانو او کان ابوهما صالحا پلار د دوی نیک سړی و او هغه ته لاندې خزانه دفن کړې وه که دیوال را غورځېدلی او خزانه خو دوی له چا نه ورکوله ما ویل چې دوی غټ شي یا به دیوال نه دا خزانه را وباسي او په دغه به کې پیدې به کې بس کار یې ښه کړی و قال محمد ابن یوسف وی حدثنا ابي علي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة بتوله نو دا حدیث خو سفیان د عمر نه روایت کړی و عمر د سعید ابن جبیر نه او د سفیان نه چې کوم دی عبدالله ابن محمد مسندی روایت کړی و مسندی نو دی وای د سفیان نه چې کوم دی علي ابن خشرم هم روایت کړی دی هلکه پې پوه شئ نو داسې چل دی دا دویم سند اول سند یې ځکه ذکر که چې دویم سند کې د ده او د سفیان په میان کې دوه واسطې دي محمد ابن یوسف او علي ابن خشرم او په دې اول کې چې کوم سند په باب کې ذکر شوی د امام بخاري او د سفیان په منځ کې یوه واسطه عبدالله محمد مسندي قال حدثنا سفیان هلکه تاسو پې پوه شئ نو دی مقصد یې پکې دا دی چې د هغې سره متابع ذکر کوي څوک متابع درود شریف اللهم صل علی سیدنا